یو خبره درته وکړم ډېره ضروري ده. ډېر خلک په موبایل ټلیفون کوي وی قرآن شریف وګورئ نو قرآن شریف کې د نبی علیه السلام ویښته پروت دی مبارک او روان یې هغه اوبو کې واچوي. اوس کې دا ټول دروغ دي، ټول دروغ چورلټ. وی قرآن شریف خو چې کومه سپاره رټی ویښته پکې راوځي، یا پکې ښځې تلاوت کوي یا پکې سړي تلاوت کوي. نو د ښځو د سر ویښته پکې پرېوځي او کله د سړو، او کله په دې هوا کې چې هوا ځي دا ویښته میښتې نو پکې پرېوځي. نو چې څوک وایي هلکه ما خو پاڼه وکته قرآن شریف کې ویښته پروت دی، نو د پیغمبر مبارک د ویښتو به خدای دونه تذلیل کوي. دا څه خبره ده؟ دا کله دا بټو صاحب چې کله وفات شو که نه، بټو ضیاءالحق پانسي کړی، نو چې وفات شو نو د خلکو به وي په قرآن شریف کې د بټو ویښته دي، با خلکو به ویښته سره بټو، حالانکه د بټو نه په سر ویښتو نه په ګیره ویښتو د بټو سر نه ویښته نشته. نو قرآن شریف کې ویښته د کم نه راځي. نو موږ بروره غونډ میاشت خلکو ته وي نشته نشته نشته، اخره کې خلک صبر. To our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest. اوس دا غم جوړ کړی دی وی ویښتري په قرآن شریف کې او لټۍ وی پکې راووته کړ، وی راته پلان کې سپاره وی پلان کې صورت او ویښته پکې راووت ته راوړه یو صورت ته ځای موږ پکې 15 شپږ راوځي. دا څه خبرې دي؟ دا فضول خبرې دي. د رسول الله مبارک د ویښتو الله دومره هته کو بیزتي نه کوي چې هغه ذخرالي او خورۍ دي او دا تحت او دا څنګه وایي هغه د مبارک ویښته به خدای راوباسي، دا هغه د سر مبارک او دا هغه د ګیرې مبارک او خدای راوباسي. دا اوس څه خبره شو؟ دا ګوره د بیزتۍ خبرې دي، دا قطعا مه کوئ، دا د ګناه خبرې دي. داسې خبرې خو چې ښځې کم ښځو کې یو جنجال خو شته، دوی خپل یو کتاب خو شته که نه، د شریعت نه دوی خپل کتاب دی. خو چې ښځې کومه خبره وایي خورې که نه ما وکتل که نه، او وایي خورې هغه چې مې اوبو کې واچولو پلان کې اوس کله ټیک ټاک شوه که نه، بس خو چې دا خبره خورې نه خورې نه خورې نه نو ټول پاکستان ته بیا د خورې نه خبره رسېږي.